مسلمانان چرته په خپل میان کې قتال کوي، جنگ او جګړه. د دې درېمګړو مسلمانانو ته وایي پاڅئ او د دې په میان کې جوړه وکئ. خو که دا یوه بغاوت کوي نو تاسو د دې بلې سره وجنګېږئ، د دې باغیانو سره. حتی تفیع الی امر الله، د حتی د امتداد دپاره دی. تر هغه پورې وجنګېږئ چې دوی د الله حکم ته راوګرځي او غاړه کېږدي. نو الحمدلله ثم الحمدلله. زه به دا ووایم چې دا فریقین یو طرف ته نیازولي خان، رضولي خان، غازي خان، دا د مور بچي دي، او بل طرف ته حاجي بخت زمین، مولانا لال زمین، عمر زمین، دا د پلار زامن دي. شیطان په منځ کې اوس شی راولي او تاسو ټول په دې واقع شئ چې اولنی قتل قابیل او حابیل دواړه ورونه د آدم علیه السلام اولادو، او دوی په دې باندې وجنګېدل. هغه زمانه کې چې دوه کسه به پیدا کېده، خور او ورور، او یو به بل. شیطان دشمن دی، قرآن وایي فتخذوه عدوا، دا ستاسو ښکاره دشمن دی، دا په دشمنۍ سره ونیسئ. زه د یو حدیث ترجمه معمولي کومه او بیا بس کومه، اجازت غواړم. علما ناست دي. زما خوږ ورونو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په اعتکاف کې ناست دی، په مسجد نبوي کې ناست دی، او یو سړی راغی، سلام یې واچاو، کېناسته. عبدالله ابن عباس ته تپوس وکړه چې یا فلان ما لي اراکه متکئا حزینا، ای زما وروره څه وجه ده چې ته داسې خفه یې، غمجن ناست دی، دا ولې خفه یې؟ هغه ویل چې ای د رسول الله له ترس بیا، یقینا زما د فلاني سړي سره کار دی، ان لي الی فلان حاجة، او زما په خدای قسم یې زه یې نشم حل کولی. هغه ویل زه ته کولی شم، ولې نشي کولی؟ حدیث کې راځي چې دا پاڅېد، فتناوله چپل مبارک، څپلۍ مبارک یا پڼې په خپو کړې او روان شو. دې سړي ورته ویل چې انا سست ما كنت فيه، ته چې په کوم حالات کې دا دې یړ کړه، ته خو په اعتکاف کې یې، چې بهر ته ځې خو اعتکاف مات شو. هغه قسم وخوړ چې اني سمعت من صاحب هذا القبر، ما د دې قبر د خاوند نه اورېدلي دي، ولا عهد به قریب، زمانه دومره نه ده اوږده شوې، لنډ وخت دی شوی دی. دا مې ترې اورېدلي دي. چا چې من مشا فی حاجت، هېڅ کم څوک چې د ورور مسلمان په ضرورت د پوره کولو دپاره ووته، خبره وله حل کړله. آتاه الله ثوابه 10 سنین، اعتکاف 10 سنین، الله بدله د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکړي، او د یو ورځې اعتکاف ثواب دومره دی لکه د دې ځمکې نه د اسمانه پورې، د یوې ورځې ما بین خافقین، دومره لرې ده لکه اسمان او ځمکه. نو د 10 کالو به څومره وي؟ وروڼو ته خصوصا سلطان زیب لا تحصیل لا تاج محمد، دا نور زه نه پېژنم مشران، چا جانولي لري، چا څه کوشش کړی دی. الله دې په ورځ د قیامت د هغوی دا شفاعت او دا منډې ترې قبول کړي.